مولوی صاحبانو موږ وضاحت کړی چې مذهب په عقل ثابتول دا خلاف عقل خبره ده. موږ ویلو که نه ویلو خبره هم یاد دي د مذهب قاعد په عقل ثابتول خلاف عقل خبره ده. نن سبا وخت کې لکه د عمار یاسر صاحب دی او داسې نور راوتی د علماء دیوبند سره تعلق دی کدار چا سره تعلق خو دوی د عقل پرستی څه شي دي متاثر شوی دي. موږ ویلو کنه مغربي فلسفه چې په دوه ډلو کې یو تجربه پسندو یا تجربه پسندو کې رینی ډیکارټ او کانټ په کې دغه شانته کې رینی ډیکارټ په کې نیوټن په کې دا مشهور جان لاک دا مشهور دغه شانته کې بیا عقل پرستی کې مولوی صاحبانو فرانسیس بیکن په کې دغه شانته کې او دا نور مشهور فلسفه په غوي کې. نو اوس دا د عقلیت پرستی دا فلسفه اسلام ته مرانو دي چې اوس دوی بعضی زمنګ علماء کرام د خدا عقل پرستی نه متاثر شوی دي او څه کوي د حد نه به انکار کوي د اسلام د قوانینو نه انکار کوي. ولی مولوی صاحبانو د عقل پرستی دا فلسفه ډیره خطرناکه ده. اوس زه د خپل عقل مطابق د اسلام د قوانین د خپل عقل مطابق تلم. زما خو ډیر وړو کې عقل دی معمولی الله وی کنه وما اوتیتم من العلم الا قليلا ډیر لګل تاسو ته درکړی دی. داسې بل مولوی صاحب پاسیږي بل مولوی صاحب پاسیږي نو دا خبره د ټولو د پاره څه شي ده د نقصان خبره د مولوی صاحبانو. منګ چې دین راغلی دا کامل دین راغلی دی کچره اوس د انسان را پاسیږي دا حدیثو نه انکار کوي یا د اجماع امت نه انکار کوي یا د هغه مسلماتو نه انکار کوي کوم چې د خیر القرون نه روان دي دا سړی په باطل دی کدا پاره جمع کیوي کدا په هر جماعت سره تعلق ساتي او که په هر جمع کی ولی زمنګ دین کله مکمل شوی مولوی صاحبانو د خیر القرون کې مکمل شوی دی. اوس به خلک را پاسیږي د آیاتونو به غلط استدلال کوي. اعتراض مطلب څه شی دی یعنی تحریف معنوي به کوي. آیات خو به درته وایي خو تحریف معنوي به کوي د خپل ځان نه به څه کوي تفسیر به بیانوي. موږ وایو چې تفسیر معتبر دی د چا 15 قسمه یا به د آیات تفسیر به خپل آیات کړی وي یا به د آیات تفسیر حدیث کړی وي یا به صحابي کړی وي تابعی تبع تابعی دین لاندې بیا وروسته دین مکمل شوی دی. اوس نن سبا چې دا څونه خلک دي که غامدی دی که میرزا دی که دا عمار یاسر صاحب دی که دغه شانته کې منیر شاکر دی دوی د عقل په پیمانه باندې اوس اسلام تلی. هلکه ستاسو د عقل چې دی دا ډېر محدود دی نو د عقل په پیمانه باندې اسلام تلل مولوی صاحبانو څه کېږي دا خلاف فطرت ګرځېږي. دین فطري دین دی زموږ دا دین لکه پرون موږ تاسو ته هغه د ډاکټر حمید الله صاحب او د ډاکټر مورس بکایي هغه واقعه ذکر کړه دوه حدیثو باندې چې هغه اعتراض وکړو د بخاري په 100 حدیثو باندې وایي دوه حدیث صحیح نه دي 98 صحیح دي. نو ډاکټر رحمت الله علیه ورته ویل چې دا ته چې ساينسدان 2000 تجربو کې 50% صحیح شي 15 ځله چې وکي 100% نو تا خو 15% د 100% صحیح غني. د امام بخاری په 98 تجربه دی وکړه او دوه صحیح نه غني پکې دا ست عقل کې ناراضي به ولغه مکمل ما هغه تاسو ته په دې باندې مکمل وضاحت وکړو.